بسم الله الرحمن الرحیم. نن په براواري کې د مدرسې افتتاح شوې ده. د هغې مشر میلمه موږ سره مهمان خصوصي خطیب جامع مسجد آلوچ محمد اکرم صدیقی عرف اکرما مولوي صاحب چې دارالعلوم حجاز لجنه دی هغه موږ سره موجود دی. دغه سره به د دې حوالې سره تپوسونه کوو، یو دوه درې خبرې ورسره کوو، نو تاسو ټول دغه په توجه سره واورئ. مولانا صاحب نن دلته کې زموږ د مدرسې افتتاح وشوه. د دې حوالې سره تاسو د دې علاقې خلکو ته یا چې کوم دا ویډیو ګوري هغه ته تاسو څه پیغام دی هغې حوالې سره دوه درې خبرې وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما خو دغه اول خو د حاجي صاحب شکریا ادا کوم چې دوی دا ځمکه وقف کړه او زما په مخ کې داسې ښکلې خبرې وکړې چې زه یم خوشحاله کړم چې یاره تاسو ته څومره پکار وي نو تاسو چې دغه کوئ تعمیر وکړئ او څومره پکار یې زه پکې نامنیش نه کوم. دویمه خبره دا خصوصا د دې علاقې ټولو ته د چا چې صاحب وس کسان دي، زمونږ مثلا انجینیر صاحب دی، امیر مقام صاحب دی، مونیم حاجي صاحب دی او پرویز دی کډه ده، دا نور مشرانو کډه ده. دو ته زه خصوصي اپیل کوم چې هغو په دې کې خصوصي دلچسپي واخلي او کم از کم چې د دې تعمیر کې زه وایم چې دا دوی بل چاته پرې نه دي. نور د عامو خلکو ته هم زما چې کم مقتدیان دي تاسو ما ښه پېژنئ او زه خو تاسو ته پته ده چې د دنګو غرونو مقتدیان زه خصوصي دوا کې یادوم. نو دې دنګو غرونو مقتدیانو ته او د سمې مقتدیانو ټولو ته زما د اپیل دی چې د زړه په اخلاص دې مدرسې سره مکمل چې څومره تعاون دنه کېږي هغه وکړئ. دا صدقه جاریه ده، دا ستاسو دپاره تاسو په قبر کې پراته یې او د دې تعمیر د برکته چې په دې کې څومره تلاوتونه کېږي، څومره سبقونه کېږي، څومره په دې کې ناظره حفظ او مدرس مسائل پکې زده کېږي، په دې کې قال الله قال رسول ویل کېږي، مستقل ثواب به تاسو ته قبرونو ته هم دررسي او دنیا کې به هم الله تعالی د لوی برکتونه درکوي. نو تاسو ټولو ته د زړه په د کومې نه دا اپیل کوم چې تاسو له د خدای توفیق هم درکړي او د زړه نه هم دا اپیل درته کوم چې د خپل وس مطابق دې سره به مکمل تعاون کوئ. خاص کر زموږ د لیډرشپ ته زما بیا اپیل دی چې خدای دې تاسو له ستاسو په دې آل اولاد کې نورم برکت درکړي، خو دې مدرسې سره خصوصي تعاون کوي. جزاکم الله واخر دعوانا. ثناء الله صاحب موجود دی، د ده نه به د مدرسې حوالې سره یو څو پوښتنې کوو. مولانا صاحب د مدرسې افتتاح وشوه، ډېر مبارک شه. دا یو عظیم افتتاح ده. افتتاحګانې خو د سکولونو او د روډونو او د غیره ډېرې کېږي، خو دا د الله تعالی د کور او د مدرسې یو عظیم او برکت افتتاح. د دې لپاره حاجي محمد غني صاحب د دې لپاره ځمکه وقف کړې ده او مخکې د جومات لپاره ځمکه وقف کړې وه. الله تعالی دې د دې اجر عظیم ورکړي. د دې خوشحالۍ په موقع باندې څه احساسات او جذبات لري؟ که څوک د دې مدرسې سره امداد کول غواړي نو د هغې لپاره خپل ایزي پیسه نمبر ووایئ. شکریہ. منشن کړئ بینک اکاؤنٹ نمبر یې پکې منشن کړئ. الله رب العالمین دې زموږ د حاجي صاحب محمد غني حاجي صاحب لدې الله رب العالمین دې پورا اجر ورکړي چې د دومره قرباني موږ سره وکړه چې موږ له د مدرسې لپاره ځای قایم کو او موږ له ځای راکړو. نو د دې الله رب العالمین دا په اخر کې په کار کې الله دې د دوی په کور کې ډېر بیماریان هم دي، دا دې الله رب العالمین دا ختم کړي. نو زما خپل محنت بدایي چې زه خپل بھرپور تعاون کوم او منډه تړلی کوم ځای کې هغه به زه وایم انشاءالله چې دا مدرسه به موږ زر تر زره پوره کوو. زمونږ د حاجي صاحب د موږ له ځای راکړی دا د دې لپاره راکړی چې موږ پکې ځان خپله مدرسه جوړه کړو. نو موږ د هغې لپاره موږ سره به تعاون محلې والا هم کوي او بار چې کوم کسان موږ سره محلې والا تعاون کوي یا بهر کسان کوي نو موږ به هغو ته خپل نمبر زه په دو ته به زه خپل نمبر ورکړم په سکرین باندې به او د اکاونټ نمبر به ورته هم ورکړم چې موږ سره څوک تعاون کوي نو هغو ته به موږ ما سره د بیا رابطه هم کوي انشاءالله چې موږ به کار زر تر زره موږ مدرسې شروع کوو. 0340 57 17 328 دا زما نمبر دی او په دې باندې ما سره بیا رابطه وکړئ. نن په بره اوارۍ کې د مدینة القرآن مدرسې افتتاح وشوه چې پکې د علاقې ګڼ شمېر مشرانو، ځوانانو، ماشومانو او علماء کرامو شرکت وکړه چې مشر میلمه خطیب جامع مسجد آلوچ حضرت مولانا محمد اکرم صدیقی عرف اکرما مولوي صاحب، حضرت مولانا مفتی رحمان علي صاحب، حضرت مولانا آفتاب احمد صاحب، حضرت مولانا رضا خان صاحب او حضرت مولانا ولی الله صاحب شرکت وکړو. د دې مدرسې افتتاح د دوی په مبارکو لاسونو وکړی شوه. په دې په برکته مجلس کې نعتونه،
نظمونه پیش کړل شول. د دې مدرسې محتمم او د دغه جماعت خطیب حضرت مولانا ثناء الله صاحب په خپله وینا کې خلکو ته وویل چې د دې مدرسې سره د خپل وس مطابق مالی امداد وکړي. نورو علما کرامو دا خبره واضحه کړه چې د مدرسې او د جماعت سره تعاون کول ډیر زیات اجر او ثواب لري او دا صدقه جاریه ده چې د مرګ نه پس به هم ثواب میلاویږي او اجر عظیم دی. علما کرامو زموږ سیاستدانانو او عام ولس ته د امداد کولو اپیل وکړو. علما کرامو په خپلو تقریرونو کې په خلکو زور راوړه چې خپل یو ماشوم په مدرسو کې داخل کړي چې د دنیایي تعلیم سره سره د دینی تعلیم هم حاصل کړي، ولې چې دینی تعلیم د دنیا او د آخرت دواړو کامیابی ده.